بسم الله الرحمن الرحيم. ويجوز ترخيم المنادى وهو حذف في آخره للتخفيف كما تقول في مالك يا مال وفي منصور يا منصور وفي عثمان يا عثمان. ويجوز في آخر المنادى المرخم الضم والحركة الأصلية كما تقول في يا حارث يا حارو ويا حاري. مصنف په دې عبارت کې د منادى ترخیم بیانوي. ترحیم د باب تفعیل نه مصدر د لغوي معنی څه ده؟ نرم او آسان کرنا. او د نحویانو په اصطلاح کې هو حذف فی آخره للتخفیف. منادا د اخرنا یو حرف حذف کول یا حرف حذف کول بغیر د صرفي او د نحوي قانون نه. پوه شو په خبره باندې که پوه نه شوم اصلاحي طریق باندې پوه شو خاصي. ويجوز ترخيم المنادى جائز د ترخيم د منادى او حذف في اخره للتخفيف وجدا حذف دا د کلمې په اخر کې د تخفیف د پورا کما تقول في مالك يا مالو مثال درکړل. ٹھیک ده کنه. اوس حذف د منادانا یا د یو حرف کیږي یا د دوه حرفونو کیږي. کچره دی په اخر کې یو حرف صحیح او د دین مخ کې مداوی یا د کلمې په اخر کې دوه دسي حروف وی چغه په وجه باندې زائد شي وي چې په وجه باندې شي زائد شي وي. ٹھیک ده کنه. نو په دغه صورت کې د منادانه به دوه حروف اخر نه حذف کوو. اخر نه به څو حروف حذف کوو؟ دوه حروف به حذف کوو. لکه یا منصور یا منصور. ادي په هر کې را حرف صحیح ده. را حرف صحیح ده. و د را نه مخ کې واو مد ده کنه. واو څه ده؟ مد ده. نو دې کې که حذف کوو نو دوه حروف به حذف کوو. یا عثمان ادي په اخر کې الف نون زائدتان دي او دا دوه دسي حروف دي چې دا په وجه باندې زائد شوی دي. نو چې دی عثمان کې مترخیم کوو نو یا عثمو به یو دوه په وجه ته حذف کوو. او کچره دا دوه صورتونه نه وي نو بیا به یو حرف حذف کوو لکه یا مالکو نه یا مالو. وینه شو پوه شو په اسون ده. ويجوز في آخر المنادى المرخم الضم والحركة الأصلية. دي زينة مصنف دي منادى مرخم اعراب بينوي. منادى چې په کې ترخیم شویږي اعراب ته بينوي. نو چې په دې کې تو ته دوه اختیار دي. کپه دې باندې ته حرکت اصلي وی یي اغم ملي شي او زمام مر کولای شي. سر کولای شي زمام مر کولای شي او د حرکت اصلي اعرابم په دې باندې ویلې شي. پوه شو زما لك یا عثمو و یا معلوم ملي شي. یا عثمو یا معلوم دا ملي شي او حرکت اصلي ول اعرابم په ویلې شي. لکه یا حرام ملي شي چې دلو کړو په دې باندې زمان ملي شي. سم پیلې شي زمان پیلې شي. لکه یا مالو. ٹھیک ده کنه. یا منصو یا حارو د حارثنا یا حارو. ٹھیک شو کنه. او یا منصو دا ملي شي او حرکت تسلیم پیلې شي. څه شي لکه یا مالو لام دې اصل حرکت څه مالک زیرو کسو به کنه. نو یا مالی ملي شي. څه ملي شي؟ یا مال. حارو یا حرام ملي شي. خدا حارث وکنه نو رابونه کسو نو یا حرام ملي شي. او یا منسوخ په دوړ صورتونو کې یا منسوده ځکه چې صاد باندې اولن پیښ وله او هغه د وجنم په زما ویلې شي. په دوړ صورتونو کې څه ده؟ زما ده. نو کما تقول یا حارث و یا حارو و یا حاری دا دوړ ویلې شي. وعلم ان یا من حروف النداء قد تستعمل في المندوب. دې ځنا
دا بینوي چې یا حرف ندا مندوب د تبینوي څه شي خو یا حرف ندا دې په منادا کې استعمال زیات و دې په منادا کې استعمال زیات و نو او مشهور و نو دی وجنه په دې کې وسعت را وسته پکې راوستل وسعت پکې راوستل نو مصنف چې یا حرف ندا دا لکه څنګه د ندا د پررسي دغه رنګ کله کله د مندوب د پرامرسي یا حرف ندا لکه څنګه ندا د پررسي دا رنګ کله کله د څه د پررسي مندوب د پرامرسي ٹھیک ده کنه پوښې په نور حروف ندا چونکه دغه استعمال کم وو دغه استعمال نو په کې دا وساته نشتا په کې دا وساته یا حرف ندا لکه څنګه ندا د پررسي دا رنګ د یا حرف ندا د مندوب د پرامرسي پوښې په اوس مندوب څه ته یي مندوب طریق څه ده مندوب د اسم مفعول سیاده ندبتون مصدر نه ده او دې لغوي معنا ده वो मैयत जिसके खूबियों को बयान करके रोया जाए ताकि समीन इसकी मौत को अजीम सानहा ख्याल करे अगर मैयत چې دغه خوبه بیان شوغه بند جړاو شي ایسه دې پرا دې پرا چې سمعين دای والو یا سانحه وګڼي چې دا خو یو لوی مصیبت ده یو لوی غم ده یو والو یا سانحه ده پوښ به کنه صحیح د لغوي معنا څه شي ده لغوي معنا ده اصطلاحي معنا څه ده اصطلاحي معنا ده چې دا د هغه ذات نوم ده چې دغه د وجنا د دردمندۍ اظهار وشي تکلیف اظهار وشي په حرف یا سره یا په وا سره سره اور په اصطلاح کې مندوب ذات کا نام ہے جس کی وجہ سے دردمندی کا اظہار کیا جائے جس کی وجہ سے دردمندی کا اظہار کیا جائے حرف یا وا کے ساتھ کوشے په اصطلاح کې مندوب د هغه ذات نوم ده چې د هغه د وجنه د دردمندۍ اظهار وشي تکلیف اظهار وشي یا د غم اظهار وشي په حرف یا په وا سره په حرف یا په وا سره پوښ په خبره باندې وعلم ان يا حروف النداء من حروف النداء دي حروف النداء قد تستعمل ده استعماليږي في المندوب په مندوب کې وايضا وهو المتفجع عليه بيا وبوا نسي وهو المتفجع عليه بيا او وا كما يقال يا زيدا وزيدا مندوب دو صورتونه دي کله د شی په ادم باندې افسوس کیږي ٹھیک ده کنه کله بده شی په ادم باندې افسوس کیږي او کله بده شی په وجود باندې افسوس کیږي پس باندې ادم باندې او کله په وجود باندې کیږي ادم باندې افسوس مثال کې زید مر شو نو یا زیدا یا وا زیدا خوشی نو مندوب څه صورتونه دي دو صورتونه دي یو دا چې د شی په ادم باندې د شی په فوت کېدلو باندې یو شی چې یا یو انسان په فوت کېدلو باندې ٹھیک ده هغه باندې اظهار د افسوس وشي پوښي او یو چې د شی په موجودګۍ باندې اظهار او افسوس د اظهار افسوس وشي مندوب څو قسمه دي دوا کومه یو دا چې د شی په ادم باندې افسوس اظهار وشي او بل دا د شی په وجود باندې افسوس اظهار وشي د شی په ادم باندې لکه مثال کې زید مر شو نو چې وا زیدا ٹھیک ده کنه یا زیدا دا ویل شي
ټیک شو او کله په ادم باندې لکه کله په وجود باندې وا حسرتا څه شي پس شي باندې وتا غم ملو شي نو په دغه صورت کې څه وي وا حسرتا پوشي یا وا مصیبتا چې د زید د مرګ دی وجنا کوم مصیبت په باندې راغله یا کوم افسوس او حسرت په باندې راغله نا موجود شو کنه دغه په وجود باندې کیږي سب کیږي وا حسرتا وا مصیبتا ملي شي پوښې په نو څه دې پر پوښې واو چې دا وا د مختص د مندوب سره وا چې دا مختص د مندوب سره او یا عام دا دی ندا د پرم روسی ٹھیک ده کنه او د مندوب د پرم روسی ایسه د پرسی مندوب د پرم روسی او ندا دوړو کې استعماليږي دا یا په دوړو کې استعماليږي او وا مختص تا پوښې په ويا مشترك بين النداء والمندوب حديث تو غري وعلم ان يا نظام په کچ یا من حروف النداء دي حروف النداء نه قد تستعمل دا استعمال ولې شي دا استعمال ولې شي فی المندوب په مندوب کې ايضا هم په مندوب کې هم هو المتفجع عليه هو وہ میت المتفجع علیہ جس کے لیے افسوس و غم کا اظہار کیا جائے ٹھیک ہے نا یا غم کیا جائے بے یا او وا یا کے ذریعے یا وا کے ذریعے کما یقال یا زیدہ و وا زیدہ فوا مختصة بالمندوب یا خاص تسا لمندوب سا و یا مشترکة بین النداء والمندوب و یا مشترکة پمینز دی نداء و دی مندوب کی وحكمه في الاعراب والبناء مثل حكم المنادى اعراب او بنا کی حکم د منادا پښوندا مطلب څه چې کچري اسم د مندوب مفرد معرفه وي نو دا مبني په علامت دی رفع سره ٹھیک ده او کچري مندوب دا مضاف شبه مضاف یا نکره غیر معین وی نو په دغه ټولو صورتونو کې به دا څه وي دا منصوب وي منادا نه مندوب څه وي منصوب وي وحكمه في الاعراب والبناء و دې حکم په اعراب او بنا کې مثل حکم المنادا د منادا په شان دا پوه شو په کپوی بنا شو یا بس